السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم. زیم کامران خټک. امید لرو چې روغ جوړ به یې. ګرانو کتونکو، خبرونه به شیر کو. یو ځل مونږه اواز هم چک کو. همیشه د اواز مسله راځي. خبرونه هم نن غټ غټ دي، اهمې معاملې دي، ایشوز د نوخار سیاست، د جهانگیری سیاست، د پبو سیاست، او بیا د سرکاري محکمې سویګیس کې بدترین کرپشن او رشوت خورای بازار هغه ګرم دی. په هغې به تبصره کوو. یو کلاس 4 ملازم چې ډېر اهم سړي کینولی دی او د کرپشن چې کم کرپشن جاری دی جی، دې حوالې سره به خبره کو. مونږه شروع کو د نوخار سیاست. د نوخار تخت نوخار چې تخت نوشهر ورته ویلی شي، د دې سیاسي دنګل او د دې د پهلوانانو د اکاړې کې دې کاړې ته اعلی سیاسي قیادت هغه یې مرو دنګل. د پاټو چې کوم مرکزي لیډران دي د هغوی په منځ کې ټاک شاک شروع شو، خبرې اترې شروع شو او را روانې څو ورځې ډېرې اهم دي. د درې جماعتي الاینس چې کوم په نوخار کې جوړ شو، د دې وجود کې راتلو نه پس دې سیټ ډېر لوی اهمیت حاصل کړی دی. موږ چې څنګه تاسو ته مخکې ویلو چې د سیاسي کم پارټۍ دي د هغوی په دې باندې نظرونه اوس مرکوز شو، توجه یې په دې سیټ باندې شوه، په نوخار، خاص کر نوخار په سیټ باندې. دلته دریو سیاسي جماعتونو اتحاد هغه وجود کې راغو. د هغې نه پس د سیاسي هوا رخ هغه بدلیدو او بیا دلته کې د وفاقي وزیر دفاع پرویز خان په گلبت هاوس کې دفتر باندې د سیاسي حلقو شدید ترین تنقید الیکشن کمیشن د طرف نه د نوټس د دې باره کې خبرې دي. جهانگیري تحصیل په هغې باندې به خبره کوو. دغسې به مونږ خبره کوو د پبو په تحصیل انتخابي سرګرمیانو. کامران څه به وایو نن که مونږ خبره شروع کوو د نوخار د سیاسي درجه حرارت، د سیاسي کاړې، نو تاسو به څه وایي؟ تفهیم بھائی موږ خپل وی ورته وایو چې نوخار کم تخت نوخار چې کم دی، نوخار تحصیل نظامت دې باندې روزانه یو نوې نوې سټوري راځي، یو نوې نوې ډیولپمنټ کېږي کې او نوې یو موړ دی کې راپیدا کېږي. نوخار تحصیل نظامت چې دی څنګه پرون پاکستان مسلم لیگ نون کم حمایتو کو د پاکستان پیپل پارټي کم کینډیډیټ دی احد خټک دې نه مخکې جماعت اسلامي حمایت کړلو. دا درې جماعتونو الائنس شو. نو دا تحریک انصاف ته یو خطرې ګنټي بجاو کا. دا الائنس تفهیم چې دی دا اوس دلته کې نه دی ولاړ، دا الائنس اوس مخکې روان دی. مونږ چې کوم معتبر ذرایع چې کوم مونږ ته کوم کنفرم خبر راکړی دی هغې مطابق چې احد خټک چې کوم پلار دی، والد صاحب دی لیاقت خټک، هغه پاکستان پیپل پارټۍ مرکزي های کمان سره رابطه شوې ده او بیا پاکستان پیپل پارټي چې مرکزي های کمان دی هغې بیا جمعیت علماء اسلام مرکزي شخصیت سره رابطه شوې ده او نوخار کې د جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ کې انہوں نے خبرې اترې او ټاک شاک شوي دي په دې باندې. او کم معتبر ذرایع چې دي نو هغوی دا دعوه ده چې یو 2 ورځو کې به صورتحال دی کې بالکل واضح شي. را روانې څو ورځې اهم دي، یو څو ورځې چې راتلونکې ورځې انتهایي اهم دي. او درې جماعتونه انلاینس خو دا مخکې نه جوړ دی او بل چې دی قومي وطن پارټي دی هغوی هم ورسره اعلان کون والا دی، ولې هغوی 2 ورځې اغوښتې دي او دغه شان دي
بل اهم سیاسي جماعت کو جمعیت علماء اسلام چې الاینس ورسره وکړو نو بس بیا به کم چې دی نو په نوخار کې به د پاکستان تحریک انصاف چې وي نو هغوی به د مادامس کلندر شي. پاکستان پیپل پارټي چې دی ډېر انتهایي مضبوط پوزیشن کې به په دې حلقې باندې راشي او دا دنګل چې دی نو ډېر دلچسپۍ مرکز به جوړ شي. او اسم په مونږ خیبر پښتونخوا کې چې ګورو نو ټولو کې سیوا دلچسپي چې ده په نوخار سیټ باندې ده. ولې چې ټولو خلکو نظر دی چې یاره دلته چې پاکستان پیپل پارټي چې کوم اهم شخصیت دی پاکستان تحریک انصاف چې کوم اهم شخصیت دی وزیر دفاع پرویز خان خټک هغه فرزند اسحاق خټک ولاړ دی او دغه شان دی چې کوم دی هغه رور دی لیاقت خټک عام د تحریک انصاف اوس هم سیټل ایم پی ای دی یا ریزاین نه دی ورکړی هغه پاکستان پیپل پارټي کې شامل شوی دی او سره د زوی او خپل اعلان یا فی الحال نه دی کړی. نو دی میس کې مقابله ده نو ټولو نظر په دې باندې دی چېرې مشر رور چې دی هغه زوی به کامیابي یا کشر رور زوی به کامیابیږي. نو سیاسي جماعتونه چې دي نو هغوی په دې باندې نظر دی او خیبر پښتونخوا عوام چې دی هم په دې باندې نظر دی. موږ چې وګورو تفهیم موږ لږ نظر واچو نو لږ وخت مخکې چې کوم پی کې 63 کوم ضمني الیکشن شوی دی نو هغې چې کوم ریزلټ رالو مریم نواز دلته جلسه کړې وه هغې نه بعد چې کوم یو ریزلټ رالو بیا مریم نواز وایي چې یاره موږ مخالفینو په کور کې نه ننوتو په کور کې موږ هغوی ته شکست ورکو. او اوس هم بلاول بټو کوم راغلو مانکي شریف کې چې کوم هغوی لوی اجتماع کړی و نو سټیج نه هغه ویلو چې موږ پاکستان تحریک انصاف ته د کور کې شکست په کور کې ورته شکست ورکوو موږ. نو یې مطلب دا و چې یاره په کور کې شکست مطلب دا و چې پرویز خان چې دی نو هغه د خپل رور راوتی دی خپل زوی راویستی خپل وراره ورته راوتی دی. نو کور کې شکست ورکول مطلب دا دی چې یاره کور کس مو ورته راویستی دی هغې ورته په کور کې شکست ورکوي. نو تفهیم هغې دپاره چې کوم دی سیاسي جماعتونه چې دي هغې په هغې کې بالکل هغوی خپل کې اتفاق رایې پیدا کوي او څنګه چې اوس مخکې اتفاق رایې وچلې ده موږ ته ښکاري داسې چې یو څو ورځو کې مزید دا اتفاق چې دی دا اتفاق رایې چې دی دا مزید ډیولپ کېږي مزید دی کې امپرومنټ کېږي. او چې کوم دی نو هغوی پاکستان پیپل پارټي چې کوم ده نو هغوی کوم الفاظ چې دا دي چې چېرې نوخار نه پرویز خاني ختمون چې دی په دې باندې موږ جمعیت علماء اسلام مرکزي قیادت سره خبرې کړې دي. اوس دې څه نتیجه راځي دی به یو 2 ورځو کې دی ټول نتیجه به د مخامخ راشي. تفهیم مو خپل بیا ورته وایي چې نوخار تخت نوخار چې دا سیاست انتهایی تیزۍ سره ډیولپ کېږي او نوې نوې موډ کې دا داخلېږي بدلون پکې راځي لمحه به لمحه دې کې د نوخار سیاست کې ټایم ټو ټایم وخت په وخت او څومره چې الیکشن رانږدې کېږي نو تاسو ته به ښکاري دلته به د ورځې ډېر زیات نوي نوي خبرونه او ګنټه په ګنټه صورتحال بدلېدو والا خبرونه هغه تاسو ته مخې ته راځي. تفهیم دا کوم الاینس چې جوړ دی 3 جماعت الاینس جوړ دی قومي وطن پارټي پکې څو کې شامل شي یا سبا یا بل ځای شامل شي 4 جماعت الاینس به شي او کو جمعیت علماء اسلام هم پکې رااله په دې الاینس کې شامل شوه. نو به د پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغوی پوزیشن چې دی بالکل به نتایج به پی کې 63 باندې مقابله به ډېر ټف شي او تحریک انصاف چې دی پرویز خان ته به ډېر زیات محنت اوس چې کوم محنت روان دی نور مزید محنت به ورته کوون وي مشکلات به ورته راشي. او خطرې ګنټي چې ده چې کوم څنګه مسلم لیگ نون ورسره الاینس وکړو نو هغې سره خطرې ګنټي چې ده بجاو شو ورسره او که مزید داسې الاینسونه رالو اتحادونه رالو ورسره نو بیا چې دی نو بیا به مقابله بل رخ اختیار کړي. تحریک انصاف پوزیشن پیپل پارټي مرکزي چې کوم دفتر دی هغوی سره هم زمونږ رابطې شوي دي زمونږ د جمعیت علماء اسلام اهم ذرایعو سره رابطې شوي دي. هغه رابطو باره کې لږ تفهیم بھائی موږ چې کوم خبر خپل ویورز ته ورکوو نو موږ کنفرم خبر ورکوو. موږ چې څنګه ووایو موږ مرکزي قیادت کوم چې دي هغوی انتهایي قریبي کم شخصیات ذمہدار دي موږ هغوی سره رابطې شوي دي هغوی نه کنفرم خبر مې موږ ته میلاو شوی دی چې دواړو های کمان چې دي پاکستان پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام میس کې اعلیٰ سطح قیادت باندې په دې باندې خبرې شوي دي چې پرویز خټک چې وزیر دفاع دی د هغه زوی ته دلته شکست څنګه ورکوون دی په یې باندې دی یو لایحه جوړ کړی دی او په دې باندې اتفاق رایې ته دی رسېدلي دي. اوس دی اعلان کله کوي صرف دا پاتې دی. تفهیم نوخار صورتحال چې دی تحصیل نظامت انتهایی اهم موړ کې
انتهایی اهم موړ کې داخل شوی دی او دا اعلانسونه کوم یو څو ورځو کې دننه وشو نو موږ نتیجې نه مخکې به نتیجه سناو کی. بالکل ګرانو کتونکو کم اهم موړ کې چې د سیاسي درجه حرارت او سیاسي سرګرمیانې داخله شوې او دا اعلانسونه که منځته راغله او دا اعلانونه چې کم روان دي نو دا د الیکشن نه مخکې تاسو ته د الیکشن نتیجه درکولی شي. خبره به کوو په نوخار کې ګلبت هاوس د سرګرمیانو مرکز جوړ دی. په دغې کې شمولیتونه روان دي او ډېرې غټې غټې ویکټې پکې ننه وغورځېدې. د مسلم لیگ نون هغه کسان چې هغه ټول عمر په مسلم لیگ نون کې تیر کړی دی هغه نن شامل شو پی ټی آی ته. د دې باره کې دې باندې د سیاسي حلقو شدید ترین تنقید دی. هغه تنقید د الیکشن کمیشن ریسپانس رد عمل دا به څه وي، الیکشن کمیشن د طرف نه څه ریسپانس راتلو توقع دې باره کې به څه وایي؟ تفهیم پہله خو مونږ کوم ویور کوم دي مونږ کتونکي دي ناظرین مونږ هغوی ته وایو چې ګلبت هاوس چې دی دا نوخار کې ډېر زیات مرکزي اهمیت اختیار کړی دی حامل دی او دا چې کوم دی نو اپوزیشن چې کوم تنقید په دې ګلبت هاوس باندې کوي نو هغې سره د ګلبت هاوس شهرت نور زیات سیوا شو. موږ خپل ویور ته وایو چې کوم نوخار سره تعلق دی یا نوخار نه بار مونږ پروګرام خلک ګوري مونږ وایو چې ګلبت هاوس چې دی دا یو لایر دی، وکیل دی، هغه یو محل دی، یو بنګله ده، مزیداره بنګله ده او په جی ټي روډ باندې چې امانګل پل کراس کې او پیرپایي حدود کې داخل شي په جی ټي روډ باندې ګلبت هاوس ډېر لوی دغه دی رایشګاه ده. وزیر دفاع صاحب چې دی هغه الیکشن بیس دلته کم دی آی دلته جوړ کړی دی او څومره تحریک انصاف څومره ورکران دي یا نور سیاسي جماعتونو چې څومره ناراض کارکنان دي هغوی دلته کې راځي یا راولي، هغوی دلته دننه ملاقاتونه کوي خو میډیا ته اجازت نشته چېرې دننه څه کوریج وکړي. خو وزیر دفاع صاحب چې دی نو هغې خپله چې کوم خلک شمولیت کوي نو هغه ته ټوپیان هم په سروي او هغه ته کم تحریک انصاف کم ګولې بندي دي عام وته اچوي نو هغوی خپل یو دغه شو کوي چېرې د مونږ دومره کلاړیان رامات کو دا مونږ تحریک انصاف کې شامل کو. خو دا چې کوم صورتحال هغوی کم دا کوي نو نه څه اپوزیشن جماعتونه دي او یا تحصیل نظامت سره کم منسلک امیدواران دي هغوی شدید تنقید په دې باندې را روان دی چېرې آخر الیکشن کمیشن په دې نوټس ولې نه اخلي. خاموش مونږ امیدواران چې دي سیاسي جماعتونو په دې باندې شدید اعتراض کړی دی، شکایت پیش کړي دي. پرون چې نوخار هاوس کې چې کوم پریس کانفرنس وشو او پاکستان مسلم لیگ نون کینډیډیټ عبدالحق ولی چې کېناستو او پاکستان پیپل پارټي امیدوار احد خټک په حق کې نو هماغه ټایم چې سټل ایم پی اے کم دی اختیار ولی خان مسلم لیگ نون هغه په دې باندې چې پاسېدو هغه په خطاب کې وویل چې ګمبت هاوس کم سیاسي سرګرمیانو مرکز جوړ کړی دی حکومتي وزیر دفاع پرویز خټک نو دې د فوري ایکشن والی الیکشن کمیشن کو نه آی ایکشن وانه نو به مونږ خپله کاروایی کوو او دا کم دفتر چې دی دا به موږ بندو. نو تفهیم سیاسي جماعتونه چې دي نو هغوی ډېر حده پورې دې سلسله کې مخکې تللی شي ولې چې دا کم نوخار الیکشن چې دی نو دا د هغوی سیاسي زندگی او مرګ سیاسي زندگی مرګ د هغوی باعث جوړ کړی دی. داسې بل سایډ موږ وګورو پرویز خان چې دی هغه هم د سیاسي مرګ ژوند یو دغه جوړ کړی دی، یو مرکز یې جوړ کړی دی. نو ټول سیاسي کو تحریک انصاف ته کو پیپل پارټي ده ورسره اتحادي جماعتونه دي نو خار تحصیل نظامت باندې ډېر زیات انتهایی سنجیده دي، ډېر زیات اهمیت حامل دا ګڼي او هر حد پورې تللی شي. نو څنګه چې تحریک انصاف کوم پارټي ده او هغوی کوم وزیر دفاع صاحب دی هغوی کوم شمولیت کوي وی خلکو ته ټوپیان اچوي نو هغوی خپله دا فوټران مخامخ راولي سوشل میډیا باندې دی اچوي. نو دا الیکشن کمیشن ته رسېدلي هم دي هغوی کوم سیاسي جماعتونه د امیدواران دي هغوی ورته کمپلینټ هم کړي دي او کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغوی چېرې په دې باندې الیکشن کمیشن نوټس ولې نه اخلي. موږ وایو چې یاره پبي کې کوم پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے دی او مشیر دی خلیق الزمان هغه هم دغه شان وایلیشن کړی دی او تحریک انصاف امیدوار دی لپاره
هغه کنوینس نه کړی دی مسلسل convincing. په لاوډ سپیکر باندې راغلی دی، فنډ اعلان هم کړی دی. هغه ته الیکشن کمیشن طرف نوټس میلاو شو دی باقاعده یو تاریخ ورکو چې دې تاریخ باندې ته حاضرېږي. دغه شان دی امکان دام دی چې کوم وزیر دفاع پر خټک چې کوم مخامخ خلک شاملوي او هغوی ته کوم ټوپیانې په سرۍ تحریک انصاف و الیکشن کمیشن طرف نه نوټس راتلونکی دی، ولې چې سخت کمپلینټ رسېدلی دی او میډیا یې باندې چې کوم سوشل میډیا باندې دی خپله دا وایرل کړي دي کوم شمولیت پروګرامونه وزیر دفاع پکې موجود دی. نو په دې باندې الیکشن کمیشن کاروایي راتلونکې ده. جی دا ګلبت هاوس باره کې چې کم تفصیلات وو هغه تاسو ته وویلی شو. موږ به اوس راځو د دې تحصیلونو یو الیکشن سرګرمیانو جایزه به ولو، کوم پریس ریلیز خبرونه چې موږ ته را رسېدلي دي نو د هغې مطابق تحصیل جهانګیري کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان غټ سرپرایز ورکړي دي. د پیپل پارټۍ سابقه ایم پی اے میجر ریټایرډ بصیر هغه په 16 تاریخ باندې په خوړه کې د میدان لګولو اعلان کړی دی. د خټک قوم یو غټ میدان لګولو اعلان کړی دی. دې سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ مسعود عباس هغه د دارالعلوم حقانیه چې د دې حلقې د دې نوخار د دې علاقې یو مذهبي کلیدي کردار په دې علاقه کې مذهبي حیثیت سره لري د هغې دورای کړې ده او مولانا حامد الحق سره طویل ترین ملاقات کړی دی او مولانا ولا مثبت جواب ورکړی دی. دغې باندې به خبره کوو. کامران څه به وایي که د سرګرمیانو باندې دغه سیاسي هوا روخونه بدلیږي په جهانګیري کې؟ تفهیم جهانګیري تحصیل نظامت باندې که مونږ رڼا واچو هغې مونږ کوم ویورز دي هغې مونږ خبر کړو. نن ډېر اهم کم موړ په دې کې داخل شوی دی. په یې کې سکندر خان چې د پاکستان عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی دی والد صاحب دی یو سیاسي شخصیت دی وفاقي وزیر پاتې شوی دی او د علاقې سیمې سره تعلق دی د کوړي سیمې سره تعلق دی. هغې سره د وفد لاړو د عوامي نیشنل پارټي او د علاقې مشرانو یو وفد لاړو مسعود عباس خټک او دارالعلوم حقانیه ته هلته رایشګاه د مولانا سمیع الحق صاحب د هلته د هغې زوی حمید الله ککاني سره ملاقات شوی دی هغې په رایشګاه کې او آپ کوم دغه دي ګروپ فوټوان دي هغې وایرل کړي دي په سوشل میډیا باندې. موږ ته چې کوم اطلاع رسېدي د حمید الله ککاني هغې ته ویلي دي چې چونکې اکوړي سره تعلق دی سکندر خان خټک نو تحصیل نظامت باندې به زه اکوړي هوامو سره زه یو ځای په څنګ دوی سره د الاینس سره به زه ولاړم. نو حمید الله ککاني چې دی نو څنګه سکندر خان خټک چې دی هغې حمایت څنګه اشاره یې هغې ته ورکړي ده نو دې نه دا دغه شو چې جمعیت علماء اسلام سین چې کوم دی په دې حلقې کې ډېر لوی اثر و رسوخ دی. ولې دارالعلوم حقانیه چې ده نو هغې کې زرګونو هلکان چې دي دغې سیمې دغې علاقې سره تعلق لري هغې پکې علم حاصلوي او صرف اوس علم نه چې ډېر وخت نه دا علم حاصلېږي څو دهایې دي د هغې نسلونه اوس را روان دي. جامع دارالعلوم حقانیه چې دی هغې سره خلکو یو جذباتي لګاو دی د طالب علم دي هغې مشران دي دلته نو ډېر لوی وسیع ووټ بینک دی. نو دا حمایت چې کوم دی ته حاصل شو عوامي نیشنل پارټي ته او دې ته عوامي نیشنل پارټي چې دی نو هغې سکندر خان خټک هغه پوزیشن انتهایی په دې حلقې تحصیل نظامت جهانګیري باندې ډېر زیات مضبوط شو او دا جامع حقانیه چې دی او دلته خلک دعا ته هم راځي او دلته حمایت اخیستو ته هم راتلي. نن دی دعا وایسته مسعود عباس خټک او چې هغې کوم حمایت کوم لاس دی عام ورته هغې په سر باندې کېښو. نو موږ دا ویلو چې سکندر خان خټک چې دی نو هغه نن ډېر اهم ګیم یې وکړو اهم دغه یې وکړو کامیابي حاصله کړه جامع حقانیه حمایت یې حاصل کړو. بل تفهیم تاسو وایي چې جهانګیري تحصیل کې ډېر اهم خبر بل هم راتلو والا دی. هلته کم پاکستان پیپل پارټي نه صوبایي صدر کم پالیسونه کم ناراضه کم یو دمنګ لیډر دی تیر شوی ایم پی ایم دی بصیر خټک هغه اعلان کړی 16 دسمبر باندې د الیکشن 2 ورځې مخکې واخی دا به اخري جلسه کېدی شي او اخري جلسه په خوړه کې چې دی نو یو پاور شو به وي او بصیر خټک دی اهتمام کړی دی په نظامپور علاقې کې او هغې کې کم خټک قوم دي هغې یو الاینس جرګه ده جرګه به فیصله کوي چې خوړې خټک عوام چې دي
سکندر خان خټک چې د عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی د سره د خټک امیدوار چې کوم دی سکندر خان دته د ملګرتیا لاس ورکوي او دا فیصله چې ده دا فیصله به علاقې په سطح وي. بشیر خټک دې دپاره خپل کم حلقې عوام دي هغوی سره سپورټر دي کم کارکنان دي پیپل پارټي هغوی سره په رابطې باندې دی او ډېر لوی هلې ځلې دي د 16 تاریخ کوم پاور شو دی کوي په نظامپور کې عوامي نیشنل پارټي لپاره دې ته ډېر زیات کوششونه تیاریانې او جرګې مرکې او مشاورت ورته روانې دي. ګرانو کتونکو څنګه چې د نوښار په تحصیل کې تین جماعتي الاینس وجود کې راتلو نه پس دا کم طرف ته حالات روان دي او کم تیزی سره سرګرمیانې شروع دي او په هوم ګراوند باندې د مکمل حصار جوړولو او د مکمل ګیراو چې کم صفونه جوړیږي نو دغسې هم د جهانګیري د سلسله دا هم داسې ده چې په هوم ګراوند ادریس خان ته هغه ته مسلسل هلته کې صفبندي روانه ده. یو طرف ته پیپل پارټۍ نه چې کم ناراض ایم پی ای دی هغه راووتو یو ډېر لوی میدان صف یې جوړ کو. بل طرف نه د ادریس خان په کور کې چې کم کارکنان دي او خاص کر یوت هغوی د مسعود عباس په لاس باندې بیعت وکړو ټوپۍ ورته واچولې او په عوامي نیشنل پارټۍ کې باقاعده شمولیت اعلان وکړو. دغه قصه لږ وي ورسره شي. تفیم بھائی مو فل وی ورته وي چې کم شیدو علاقه ده دلته پاکستان تحریک انصاف کم ایم پی ای دی 2 ځله کامیاب شوی ادریس خټک دا دی هوم ګراوند دی د کلی دی دلته کې چې دی نو مسعود عباس خټک سکندر خان کم کینډیډیټ دی هغه والي صاحب دی هغه دلته هغه په کار نه میټینګونه وشو. کار نه میټینګونه کې تفهیم هغه خلکو ته ډېر ښه مثبت یو سوال یې ورته وکړو یو جواب ورته ووایي هغې ته یې دا ووایي چې تاسو ادریس خټک چې دی نو هغه ته تاسو چونکې تاسو کلي دی نو هغه ته تاسو ووټ ورکوئ او که نه تاسو هغه نه څه ناراضګي وي نو بیا یې چونکې بل امیدوار دی دې علاقې سره تعلق نشته زه د دې علاقې یم نو بیا دویم آپشن کې تاسو دا چې خپل علاقې کس ته ووټ ورکړئ یا به ما زوی دی سکندر خان خټک به هغه ته تاسو ورکوئ خو تاسو پهله ادریس خټک ته تاسو ورکوئ. نو دا خبرې چې دی وکړي نو بیا هغې نه بعد تحریک انصاف چې کوم یوت وینګ دی هغې ډېر لوی جمګټه ده ورته ووایي جمع غفیر ورته ووایي ګڼ تعداد کې ځوانان یو ځای شو هغوی خپل یو ګروپ خپل ګروپ جوړ کړو او کوړي ته لاړو مسعود عباس خټک ته هغوی ته دعوت ورکړو استقبالي ورته دعوت ورکړو هغوی رالو سکندر خان خټک هلته کم ایم پی ای دی ادریس خټک هغه په کور سره کم محله ده هغه محلې کې څومره خلک هغه په تحریک انصاف نه مستفي شو او عوامي نیشنل پارټي ټوپیانې واچولې سکندر خان خټک چې دی هغه حمایت اعلان وکړو تحسین نظامت کې او نه صرف اعلان وکړو بلکې دا وایي چې شیدو کې به دغه کم خلک چې کم شامل شو دا شیدوال دی دغه ګروپ دی به ګرځي او سکندر خان خټک ته ډور ټو ډور کمپین هم شروع کوي او سمدستي هغې سره کمپین هم شروع کوم. نو دلته وګورو چې کم خفه خلک دي تحریک انصاف نه نو هغه سکندر خان خټک سره مسلسل شامل شو مزید نور هم ورسره را روان دي. سکندر غټ سرپرایز دی. ګرانو کتونکو نوښار تحصیل نه به راځو جهانګیري نه به مونږ ځو په بوته. پرون په نوښار هاوس کې غټ پریس کانفرنس وشو او یو نو 2 پریس کانفرنسې وي یو د نوښار تحصیل متعلق او بل هم په دې نوښار هاوس کې د مسلم لیگ نون د پبو امیدوار جان محمد د هغه د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر په حق کې د دستبردارۍ اعلان و. د دې نه پس د جمعیت علماء اسلام د امیدوار یو غټ پوزیشن 2 جماعتي الاینس شو او څه غټې جلسې شوي دي پروګرامونه مکمل پذیرایانې مختلفو علاقو نه ورته ملو شوي دي. دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک د هغه نن کارنر میټینګ چې کوم مونږ ته را رسېدلي نو په دې کارنر میټینګ باندې په تحصیل کې نمبر وړی دی ډېرې غټې سرګرمیانې شوي دا به تاسو سره شریکوو. تفهیم بھائی کم چې پرون نوښار هوس کې څنګه تاسو خبر وکړه چې هلته کم پاکستان مسلم لیگ نون کم کینډیډیټ جان محمد خان د جمعیت علماء اسلام
نوخار هاوس را دغه شوی دی. نوخار سرګرمیو مرکز جوړ دی، سرګرمیانو مرکز د ګلبت هاوس دغه کوي. ګلبت هاوس متبادل دغه شو نوخار هاوس جی. تفهیم پرون چې کوم شمولیت شو، دوه شمولیت شي. یو شمولیت چې د پبی تحصیل سره چې اوس مونږ خبره کوو، نو پبی تحصیل کې کوم دی جمعیت علماء اسلام کوم امیدوار دی اختر منیر حقانی، په هغه حق کې مسلم لیگ نون کوم امیدوار دی عبدالحق ولی مستعفی شو، هغه ویدرار شو. او هغې سره هغه چې جان محمد خان چې کوم دی ویدرار شو. جان محمد خان چې دی نو د پبی تحصیل نظامت مسلم لیگ نون کوم امیدوار هغې ویدرا شو. او دغه شان چې دی نو هغې سره نن موږ وګورو پبی تحصیل نظامت چې دی نو په هغې کې ډېر غټې سرګرمیانې غټې جلسې پاور شو جمعیت علماء اسلام امیدوار په حق کې شوي دي. او جان محمد خان چې دی هغې پرون ویدرا شو د قاری اختر منیر حقاني په حق کې. او نن کوم جلسې شوي نو هغې کې جان محمد خان مسلم لیگ کم تیر شوی اوس دغه کینډیډیټ و، هغې پکې موجود و. نو هغې د وجه مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام دواړو یو ځای ډېرې درنې جلسې وکړي. نو دې نه ثابته وه چې دا مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام کم الائنس دی او دې ته په پبی کې ډېر زیات پذیرایي حاصله ده. بل دی خو دې نه بیک واني کم دی حاجي نواب صاحب دی، هغه کله جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی. نو هغه مرکزي لیډران هم راویستو، صوبایي لیډران هم راویستي دي. او دا سلسله چې دا اوس مزید هم را روانه ده. موږ چې مولانا فضل الرحمن چې د کوم جمعیت علماء اسلام مشر دی دا ورو چې هغې به هم دغه ته راځي، دې حلقې ته به راځي او دلته خپل امیدوار چې دی هغه ملګرتیا دغه به کوي، هغه کوم کارکنان دي هغې ته به همت ورکوي او دې حلقې کې به نقشې بدلون لپاره به هغې راځي. دو جماعتي الاینس مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام امیدوار. دلته موږ ګورو حاجي نواب چې دی یو کاروباري شخصیت دی، بل حلقې کې ډېر زیات وسیع تعلقات دي. نو هغې چې کوم جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی نو هغې نه او کوم انتخابي کمپین دی نو هغې کې هغې پیش دی. نو ګڼ تعداد کې هغې ته شمولیت روانې دي او نور سیاسي جماعتونه دي هغې په مشکلات کې مچولي په هغې منډې سیوا کړي دي. جمعیت علماء اسلام کوم جلسې روانې دي. حاجي نواب کاروباري شخصیت دی او په ټولو سیاسي جماعتونو باندې جماعتونو کې اثر رسوخ دی، د هغه ملګري دي، کارکنان دي او ټولو سره یو روادارۍ یو تعلق دی. سوشل چې کوم تعلق هغه به اوس د خپل د امیدوار دپاره استعمالوي. یو کامیاب بزنسمین دی او دغه شان ګورو نو یو کامیاب سیاستدان هم دی. لکه یو کور ته دوه جماعتونو ټکټ یې راوړی، خلک یو ټکټ دپاره څومره دغه کوي پاپل بیړوي که نه. او د دوه ټکټ او لوی جماعتونو مسلم لیگ نون چې وړوکی جماعت خو نه لوی جماعت ته، جمعیت علماء اسلام د ناب صوبي لوی جماعت ته او دواړه ټکټ یې خپل کور ته رانیي. دا تفهیم دی چې دا بل خپل دغه دی د کوم قربانیانې دي نو دواړو جماعتونو مشرانو ته معلومې دي. ګرانو کتونکو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک په دغه حلقه کې نن په کارنر میټینګ لحاظ سره چې مونږ ګورو، مونږ تاسو ته کوم خبرونه درکو، اکټیویټي بیس درکو چې کوم مونږ ته زیات راغلي او زیات پروګرامونه شوي. نو د غیور خټک نن نمبر وړی په کارنر میټینګ باندې او ډېر مؤثر انداز کې میا افتخار حسین ور سره کټه چولی دی په پبو کې، پورا پړاو یې چولی دی په پبو کې د میا افتخار حسین بیس کیمپ او په ډاګ اسماعیل خیلو کې امن باغ. تفهیم به مونږ دا وایو چې کوم هوایي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی غیور خټک دی، ینګ دی، اوس راغلی دی. او نور چې وګورو مونږ نور امیدواران چې دي سوای جمعیت علماء اسلام امیدوار نه علاوه او غیور خټک نه علاوه باقي چې کوم دي نو زاړه دي. هغې مخکې الیکشن کړي، زړه داسې زړه دومره دغه نه دی، زړه زور نشته دی چې دی زړه زور ډېر دی. دا زړه زور چې وي نو هغې سره هر څه ټول کمال هغې سره کېږي. نو دا صرف نن نه دی چې د جلسو تعداد سیوا و دی چې کله راغلی دی تقریبا ټولو امیدواران دي هغې باندې په مخ کې روان دی، هغې باندې باري دی، ولې د زړه زور ډېر دی او هر ځای ته ځان رسوي. او بل د سره خپل ټیم چې دی والد صاحب دی، بل خاندان څومره فیملی ممبر دي هغې خپل علاقې تقسیم کړي، مورچې سنبالي کړي دي. نو نن چې کوم دی مونږ ته کوم
فوټیج راسوري کوم خپل سرګرمیان راسوري د خپل علاقې کې د هغې کې ګوري نو دا د ټولو سیوا دغه وکړو کارنه میټینګونه مطلب دا شو چې د سیوا خلکو ته رسایي وکړه د خپل پیغام چې دی سیوا خلکو ته ورسولو نور امیدواران مقابلې کې نو دا امیدوار په حق کې سیوا رسي دلته اکثر دا وي چې خلک ګوري چې الیکشن ته خلک کس ولاړ دی بل د یې راته ووټ راکړې یاره زه خو نه راکوم هغه ما سره ووټ غوښتی نه دی نو هغه غوښتې خبرې چې ده نو دی ډېرو ځایونو ته ورسېږي د دفتر د خبره به وروسته وکړو سویګیس دفتر د کرپشن ګړ او هغه ځای چې کوم کس وزیر دفاع تعینات کړی دی د هغه پوره قصه کلاس 4 ملازم دی د قاضي میډیکل کمپلیکس او د هغه ډیره په سویګیس دفتر کې او په یو کنیکشن باندې غټې روپۍ علي د رشوت خورۍ مرکز دی دغه دی تفهیم به دا چې کوم دی هغې باندې به خبره زه وایم وروسته وکړو اول دا د سیاسي خبره را ټولو په بو کې عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار چې مونږ څنګه ووي اکبرپوره پبو بیلټ خټکنامې دې دپاره 3 کم ټیمونه دي او ښکته بیلټ میا افتخار حسین د دې سربراهي کوي په خپله د دې انتخابي کمپین د هغې نګراني ده دې سره د هغوی چې کوم د ښځو ټیمونه دي وومن چې کوم ښځې دي جنکۍ دي نو هغوی برپور طریقې سره علاقو کې ډور ټو ډور کمپین د هغه مهم جاري ساتلی دی اکبرپوره کې خپل ټیمونه د پبو طرف ته خپل ټیمونه او خلکرامې طرف ته خپل ټیمونه دغه د ښځو ټیمان چې کوم د ښځو ګروپونه دي جمعیت علما اسلام هم برپور طریقې سره قاری اختر منیر دیم د برپور طریقې سره د زنانو چونکې کور کې مدرسه ده او د مدرسې نه برپور فایده اوچتولو کوشش هم کړی دی د خپل خاندان بار چې کوم د جمعیت کم زنانه دي نو هغه ډور ټو ډور کمپین باندې لګولی دي د جماعت اسلامی امیدوار حاجی بشیر چې د دو جماعتي الاینس امیدوار ورته ویلی شو پیپل پارټۍ او جماعت اسلامی امیدوار دی مشترکه حاجی بشیر د خټکنامې نن دوره کړې ده او پوره د خټکنامې جلوزی سپین خاک صالحانه ډاګ اسماعیل خیل د دې علاقو ډور ټو ډور کمپین مهمې چلولی دی د کمپین مهم کې ورسره د جماعت اسلامی ضلعي کم رهنما دی مولانا سمیع الرحمن یوسفي هغه ځای کې مولانا فضل احد صاحب او نور مشرانو ورسره نو پوره یو کمپین یو چلولو چته کارنر میټینګ شوي دی او ډور ټو ډور کمپین مهم باندې برپور فوکس ساتلی دی راځو به د قاضي میډیکل کمپلیکس د کلاس 4 ملازم چې د سویګیس په دفتر کې د رشوت خورۍ بازار ګرم کړی دی کنیکشن یې څنګه ورکوي په کنیکشنو باندې پیسې څنګه الي د ده څه سټوري ده دا به کامران خټک نه اوري تفهیم بای مونږ پل وی ورته وایي چې نوښار خو ټول خبر دی چې نوښار سویګیس دفتر دا څه چې لږ وزیر وي یا مینې وي هغې خپل یو کار خاص ولګوي مقصد ته چېرې دلته کې عوامو ته سهولت ورسي عوامو ته رسایي هغې اسانه شي خو دې کې چې مونږ ګورو نو دلته قاضي کم میډیکل کمپلیکس کم ملازم دی وزیر دفاع پرویز خانایي لګولی دی په سویګیس دفتر کې هغې ورته دا نه دي ویلي چې تاسو رشوت وصولوئ هغې ښه دغه ته کېنولی دی چېرې عوامو ته سهولیاتو ورکونه کې تاسو اساني پیدا کوي سہولت ورته ورکوي نو موږ ګورو چې ډېر وخت نه د سویګیس دفتر د کرپشن د لوټمار ذریعه جوړه ده خلکو ته سہولت کم میلاویږي نو په پیسو باندې میلاویږي کو چا جیب دروند وي نو هغه ته میلاویږي غیر قانوني میلاوي کو چا جیب کې څه نه وي نو که 15 کاله 10 کاله هغه کنیکشن درخواست ورکړي نو هغه ته کنیکشن نه میلاویږي څه وخت مخکې یو کس راغلی و په دلته کې د شیدو ایسودونکی بابا او هغه زنجیرونو کې ځان تړلی و سویګیس دفتر نه بهر مونږ چې لاړو هغه ځان تړلی بابا ته مو بابا خیر خدای بابا وی ما سویګیس کنیکشن ته درخواست ورکړو نو ما سره نور تور لګېدو ما پیسې نه دي ورکړي ما ته نه لګي نو 15 کاله وشو ما درخواست ورکړی ما ته نه لګي نو هغه وی زه دومره پرې نه ځم څو پرې ما ته بیا مونږ یې کوریج وکړو صدای نوشیره باندې چلولی و میډیا کې مو راویستو نو بیا هغه ته میټر یې ورته ورکړو نو هغه وی ځان سره میټر جوړو پاکستان
تحریک انصاف چې کوم رهنما دی اوس پاکستان تحریک انصاف نه خفه شوی دی، شهیدو سره تعلق دی، سید فضل الله شاه صاحب هغه پرویز خټک ډېر کار خاص سپیشل صلاحکار هم دی، هغه بیان جاری کړی دی چې هغه وایي چې شهیدو کوم علاقه ده هلته د سوی ګیس کنیشن اخیستو او بیا کنیشن اخیستو میټر راتلو ډیمانډ نوټ او میټر راړنو دې بېلې بېلې پیسې ډیمانډ نوټ تا ته یې درکړو ډیمانډ نوټ چې تا ته یې درکړو نو هغې څه 7,000 روپۍ فیس دی او 7,000 7,500 خو هغې کې چې نو کوم دفتر والي چې دي نو هغې 10,000 روپۍ د هغې اخلي ډیمانډ نوټ او بیا چې کله میټر راړي چې میټر چې بیا کله راړي نو میټر لګونو 15,000 یې چانه واخیستې 9,000 یې چانه واخیستې رشوت ورکولو دپاره هم سفارشي او رشوت دغه ته وي که نه چې کنیکشن ته اخلي نو ته کوم وخت یې ورکړی 2.5 کاله بعد چې تا نمبر باندې راشي تا ته بیا هم کنیکشن نه لګي ته چې ډیمانډ نوټ راباسي نو ډیمانډ نوټ کې به ته 10,000 روپۍ سیوا ورکوي ډیمانډ نوټ فیس نه سیوا ورکوي بیا چې ته میټر راړې نو 15,000 روپۍ به ورکوي بیا چې ته کوم پیپ لاین کنیکشن دپاره کم ځای کنې ځمکه ته کنې کم کډې جوړولي هغې تا نه پیسې اخلیشتي حالانکې هغې ټیکه چې ده کوم موږ ملګري سینر صافي تفهیم به یې ذکر وکړو د پیپ لاین کنستو ټیکه چې ده کاظم حسین احمد میډیکل کمپلیکس یو کلاس 4 ملازم دی چې پرویز خان د سوی ګیس دفتر کې کینولی دی دا د کنستو ټیکه ټول هغه اخیستي ده خو چونکې دفتر ته چې راشي په چاته کنیکشن لګي نو هغه ته ویلي چېرې ته به ځان ته دا کنده چې ده دا به ځان ته خپله کني دا به خپله ځان ته دغه کوي کني نو خلک ځان ته خپله کوي نو دی چې کوم دی نو ټیکه د ده اخیستي نو هغه پیسې دی وصولوي نو ښار کې چې موږ ګورو څومره سړکونه دي لارې کې سوی ګیس پیپ لاین بچاو شوی دی بچاوېدو دپاره سړکونه تباه شوي دي دا جوړون واپس جوړون دا چې کوم ټیکه مو کوم سوی ګیس ورکړي نو دا دلته چې کوم کلاس 4 ملازم کاظم میډیکل کمپلیکس هغې فوکل پرسن جوړ کړی دی په پرویز خان په سوی ګیس دفتر نوخار کې کینولی دی دا ټیکه د هغه ده هغې سړکونه چې ټول دي دغه شان د ټیکېدار صاحب داسې پرېږدي او خلک چې دي نوخار هسپتال روډ باندې ته ځه نو هلته سړی په ورځ باندې سړی چې دي تینده کې خوري هلته را پرېوځي وجه دا ده چې ټیکېدار صاحب چې دی هغو ټیکه وایسته او روډ کوم ځای کنستی دی لاره دی نه جوړوي دغه شان پاتې خلکو خپې ماتې شي په دې کډو کې چې که د کډو کې خلک پرېوځي خپې خلکو ماتې شي نو وزیر دفاع صاحب چې کوم کس کینولی دی نو هغه ډېرې پیسې وګټلې کوم مانډکي علاقې پر چې کوم هغه کور دی ډېر غټ محل کور یې ماته جوړ کړی دی خو څوک پې ایکشن نه اخلي عوام همغه د سوی ګیس دفتر رشوتخورۍ کم د نرغي کې دي دلته اوس تحریک انصاف کم فارغ لاړ دی مستفي شوی دی رفیق مزدور صاحب د هغه سورې د مخکې میډیا باندې یو بیان راغلی چې هغه ویډیو بیان راغلی چې شهیدو کې په کوړي علاقې کې 1,40,000 روپۍ یو کس شهري نه اخیستې شوي د سوی ګیس کنیکشن هغه چې چا نه اخیستې شي یا د تحریک انصاف بنیادي ورکرو نو پیسو چسکه خو چې بره کس ته ولګي نو بس بیا لاندې مې کو د خپل پاټۍ وي نو ام به دی خوري څنګه سمندر ته کوشي نو سمندر کې به خپل مې خپل دغه چیز پلار به خوري نو دغه شان دي د پیسو رشوت خوري پیسو خړولو کې دا مگرمچ مافیا ای به دې ته نو ګوري چې دا خپل پاټۍ والے کم نه پیسې پګاري رفیق مزدور به بیان ویډیو جاری کو چې د 1,40,000 روپۍ چې وایشتې نو بیا موږ په دې احتجاج وکړو چې خپل پاټۍ ورکر نه مو پیسې وایشتې نو دې باندې بیا دا و چې ای رالو کم کلاس 4 ملازم چې وو دی پرویز خان کم کینولی دی سوی ګیس قاضي هسپتال نه راویستی دی سوی ګیس دفتر کې کینولی دی هغوی بیا رالو هغوی مو پیسې هغوی ته واپس کړې معامله یې هلته دباو کړه خو صرف دا نه دی مونږ وزیر صاحب ته ویو چې تاسو چې کوم کس کینوئ نو هغه ته تاسو دا هدایت ورکړئ چې هلته سهولت جوړ کړئ هلته سهولتو نه بجای هغه وبالجان جوړ کړی وي خپل بینک بیلنس سیوا کوي خپل کور ته ځان د محل جوړ کړو او عوام چې دي هماغه شان دي سوی ګیس دفتر ته بار ځي خپل کنیکشنونو دپاره رشوت یې ورکوي بډې رشوت یې ورکوي جیبونه درانه وړي خو چا جیب کې پیسې نه وي نو 15 کاله 3 کاله وشو خلک دغه شان دي رولاویږي او چې
کډې جوړې کړې دي هغې ټیکم د قاضي میډیکل کمپلیکس کم کلاس 4 ملازم دی دا غشتي ده او مغه لارې کوڅې چې دغه شان د کندې جوړې دي کندو کې خلک پرې وځي دا خو مغه خلک دي چې نو وزیر دفاع صاحب دی نه ووټ اخلي دی خلکو نه هغه خلکو خپې ماتې دي څه چې دی یو کس کینولی په سویګیز دفتر کې او د کرپشن بازار ګرم کړی دی نو محکمه چې ده محکمه هم څه نشي کولی سویګیز ولې چې یا وزیر دفاع صاحب کینولی ده هغه فوکل پرسن دی هغه کینولی دی چې غواړي یو فوکل پرسن اکسین هم بدلولی شي او دی سره دغه حلقه ده که دی خو حلقه ده دا ټول نوخر ډسټرکټ ورسره دی فوکل پرسن چې کوم کولی پر وزیر دفاع صاحب نو هغه کم کینولی قاضي هسپتال نه راویستی سویګیز دفتر کینولی هغه سره پوره نوخار ډسټرکټ دی معاملات ورسره دي سویګیز دي او دومره نیکنامي نه دومره بدنامي دغه وکړو تحریک انصاف په علاقې وکړو چې خلک اوس توبې وباسي چې سویګیز دفتر نوم راځي او تحریک انصاف نوم راځي نو خلک په دې وایي توبې وباسي عوام چې دي عوام سهولت غواړي عوام رشوت نه صفا بازار غواړي صاف شفاف ماحول غواړي په اسانۍ باندې خلک سهولت غواړي چې سرکاري محکمې ته ځي بغیر رشوت نه په میرټ باندې د هغې کار کیږي او دا چې کوم سویګیز دفتر کې نه دی روان دا بالکل ندارت دی نو حکومت سطح اعلی حکام چې کوم دي هغې ته پکاري چې د شکایتو د نوټس والي جی بالکل یو طرف ته د حکومت د بدنامۍ باعث بل طرف ته د محکمې او بل طرف ته د ډېر نازک وخت کې د خپلې پاټۍ ته ډېرې لوی هارونه او ډېر لوی لوی پګړی ورته په سره د فلم داسې علاقې دي چې هلته هاوسنګ سوسایټۍ نه دي هاوسنګ سوسایټي کې چې سوسایټي مالک وي اونر وي هغه دا ذمهواري چې هلته به ګیس هغې رارسوي دلته چې کوم دی کوم فوکل پرسن مقرر کړی دی قاضي میډیکل کمپلیکس نه راویستی سویګیز دفتر کې هاوسنګ سوسایټیانو نه مالکانو اونر نه پیسې اخیستې دي او په پیسو باندې هلته کې سویګیز حکومت خرچ باندې ورته راویستی دی حالانکې دا سوسایټي سوسایټي پرایویټ سوسایټیانې چې دي نو اونر به خپل خرچه کوي خپل پیپ لاین خپل پیپونه به بچاوي خپل خرچه چې څومره اسټیمیټ راځي هغه یې خپله کوي او دلته کې حکومت وسایل استعمال شوي دي صرف دې د وجې چې نه فوکل پرسن صاحب کم متعنیات شوي د ټول جیبونه د هغه ډکېږي نو دا چې دی اوس په الیکشن ماحول دی دا کم رشوتونه کم ځای کې اخیستې کېږي نو هماغه خلک چې دي اوس به دې پارټۍ ته په دې لحاظ سره ووټ نه ورکوي چې ولې چې یو کس ته خلکو ووټ ورسو ته راځي نو ووټر ته نو هغې به وي چېرې زه خو په دې جایز کار ته لاړم باندې رشوت اخیستې شوی ماحول خو بدل نه شو په پاټۍ به هم پروت وي منشور خو بدل نه شو که نه او دغه اهمې خبرې وي ګرانو کتونکو د دې خبرو سره تاسو سره موږ د پبو تحصیل د نوخار تحصیل د جانګیري تحصیل انتخابي سرګرمیان شیر کوو موږ تاسو سره هغه شیر کوو چې اکثر دغې کې موږ د ډېرو علاقو ټور وکړو وګرځو ان د سپاټ هم چې کوم ځای کې موجود یو وخت وي نو هغه تاسو سره موږ شیر کړو او د هغه ځای نه خپله راوچت شوې موږ چې کوم خلکو نه تپوسونه کړي وي کتلي مو وي نو آنکو دی که حال کانو آنک د په سترګو کتلې او په غوږونو اورېدلې خبرې او په سترګو کتلې حالات دا موږ تاسو سره شیر کړل او بل موږ ته چې کوم اکټیویټي را رسېدلي سوشل میډیا ترو سوشل میډیا او پریس ریلیز مختلف چینل باندې نو هغه تاسو سره شیر کوو دا اهمې خبرې وي د نوخار حوالې سره او دا شیر کوي دا ورسوئ مشرانو ته یې ورسوئ ادارو ته یې ورسوئ او ملاقات به کوو انشاءالله سبا بیا دا ټیم موږ پیج چې کوم دی صدای نوشیره سیوا نه سیوا تاسو لایک کوئ چې هر خبر تاسو بر وخت او ټول نه پهله تاسو خبرې کوي دوستانو ته ورسوي واتس اپ باندې مو لیږئ په مختلفو مسنجرو باندې مو لیږئ سیګنل باندې مو لیږئ په ټیلیګرام باندې مو لیږئ او شیر کوي انشاءالله ملاقات به کوو سبا بیا فی الحال زه تفیع الرحمن زه کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو الله په امان